مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قدسيا: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرفا فخلقت الخلق لأعرفا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، حدیث قدسی دے اللہ تعالیٰ فرمائی: كنت كنزا مخفيا، زي وفد خزانون فأحببت أن أعرفا. ما تدا محبوب شوا تزو في جند الاسم فخلقت الخلق، نما مخلوق پیدا کرے تدید فارچ ماؤ في جنی. او کله چې مخلوق د الله تعالی د محبت په خاطر باندې وجود تراغله دي، او د مخلوق د پیدا کېدلو سبب د الله تعالی محبت دی. د کائنات هر شي ته د الله تعالی د محبت څخه خپل حصہ رسیدلی دا، او هر مخلوق ته د خپل استعداد مطابق د الله تعالی د محبت څخه خپل برخه ورکول سوی دا. هغه مخلوق که جمادات دي او که نباتات دي او که حیوانان او انسانان دي، بہرحال ہر یو سیز د الله تعالی خپل محبت ورکړي دي. ندی محبت تبارکی چې مور دا یو داسي نعمت دی چاته چې الله تبارک و تعالی په دنیا کې نصیب کړي وي، هغه انسان ډیر بختور وي. ځکه د مور محبت هغه که زناور ولې هم نه او د خپل بچي سره ډېره مینه ساتي، هغه که کارغه ولې نه هغه د خپل بچي سره ډېره مینه ساتي. دې باره کې یو واقعه ذکر کوم. په چین کې زلزله او د مور محبت وګورئ. چین کې یو زلزله شوې ده، د هغې واقعي پس منظر تاسو ته ذکر کوم، او د هغې نه به معلومه شي چې ګورئ مور ده کافره ده، او بیا هم وګورئ چې د بچي سره څومره محبت کوي. یو ځل په چین کې زلزله راغله او ډېر انسانان په هغې کې مړه شول، او ډېر لوی بلډینګ راونړېده. تر د هغې لاندې یوه زنانه د یو خپل کوچنۍ یعنې وړوکي بچي سره لاندې شوې وه. پر هغې باندې هغه چت په داسې شکل راغورځېدلی و چې دا د کمرې په یو کونج یعنې په یو ګوټ کې د خپل بچي سره د ناستې په ځای کې محفوظه پاتې وه. او پر څلورو طرفونو باندې کانکریټ یعنې لوی لوی ګټان او لوی لوی د بلډینګ هغه کوم کانکریټ چې دي هغه پرې راغلي و، دا لاندې راګیره شوې وه. او دې ته لاره بنده وه، یعنې نشوه راوتلی بهر. دا په هغه ځای کې ژوندۍ پاتې شوه. نو بچی هم ژوندی دی، مور هم ژوندۍ ده، دننه د کانکریټو د لوی لوی تیږو لاندې پراته دي. ولې چې بلډینګ راغورځېدلی دی، مګر د سر د پاسه یې په ټنونو ټنونو کانکریټ او لوی لوی کاڼي تیږې ورباندې پراته دي. اوس د دې پراخ کلو کې څو ورځې ولګېدي چې حکومت هغه کانکریټ لرې کړې. نو که ګوري هغه بچی د مور په سینه پروت، مور هم بېهوشه ده او بچی هم بېهوشه دی. چې کله هسپتال ته راوړلی شول او علاج یې شروع شو، نو آخر هغه مور هم په هوش کې راغله. نو ډاکټران که ګوري د هغې زنانې د لاسونو ګوتې ټولې زخمي دي. د دې زنانې څخه پوښتنه کوي چې دا راته ووایه چې ستا د دواړو لاسونو ګوتې ولې زخمي دي. ظاهرا خو د دې څه وجه نه معلومېږي. نو هغه زنانه ورته وایي چې خبره دا وه چې ما کله خپل بچي ته تر 2 ورځو پورې کیول کوي، نو زما د سینې شهیدي یعنې پی ختم شو. 2 ورځې پورې خو مې ته ورکړل، یعنې زوم نهار وما ما سر رزقونه خوړلو ځکه چې د لوی لوی تیږو کمرو لاندې پراته وو.
نو دې بچي ته ورځ پورې گزاره وشوه زما د یعنې د سینې نه یې پۍ وخوړل خو آخر دا چې پۍ ختم شو نو هغه بچي به د لوږې څخه جړل ما به نه د په خوله کې خپله ګوته ورکوله لږ وخت به مې هغه ته کتل او لږ وخت به مې هغه له دا ورکړه او وبه یې زبېښله یعنې وبه یې راوله او بیا به یې جړل نو ما د ده جړا نه شوه برداشت کولی او دا مې هم په دماغو کې نه راتل چې آخر زه د دې بچي د خوراک بندوبست څنګه وکړم نو بالاخر زما په ذهن کې دا خبره راغله چې ما په خپلو غاښو باندې خپلې ګوتې زخمیانې کړي ما په خپلو غاښو باندې ګوتې زخمیانې کړلې الله اکبر نو زما د بدن څخه چې کومې وینې راوتلې نو وینو والا ګوته به ما د بچي په خوله کې ورکړه او هغه بچي به زما د بدن وینې راوتلې یعنې زبېښلې چې کله به زما د بدن وینه د بدن ته ورغله نو د به یو څو یعنې توان وشو لږه ګزاره به یې وشو او طاقت به یې راغی او جړا به یې ختمه کړله نو بیا به ما داسې کول چې کله به بچي جړا شروع کړل نو ما به خپلې ګوتې په غاښو پرې کولې الله اکبر او خپله وینه به مې درته ورکوله تر دې حده چې زه هم بېهوشه شوم او بچی هم بېهوشه شو بیا خلکو موږ راوښکلو او اوس زه دا یم په هوش کې راغلم نو دنیا دې ته حیرانه شوه چې تاسو وګورئ یو زنانه ده چې مسلمانه هم نه ده بلکې کافره ده لیکن مور خو آخر مور وي لیکن مور خو آخر مور وي او مورنۍ محبت په هر مور کې موجود وي نو ځکه دې د خپل بدن په وینو سره د بچي ګوندلي ساتلو کوشش وکړو د مور محبت یو عجیب نعمت دی یو واقعا تاسو عبرت واخیستو چې مور کافره ده دننه د لویو تیږو د لویو کاڼو په منځ کې ګیره شوې ده بهر راوتلو لار ورته نشته خو بچی جاړي ګږه پې راځي او تاسو ګورئ چې هغه نشي برداشت کولی ولې چې مور د محبت کوي د خپل بچي سره او بیا ورته خپلې ګوتې زخمي کوي او خپلو د ګوتو نه وینه راوباسي او هغه بچي ته ورکوي ان تر دې چې بېهوشه شي په دې وجه که حیوان دی که انسان نو د مور محبت یو ضروري شی دی چې مور به د اولاد سره خامخا ډېر زیات محبت لري